أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل صدقت يا رب العالمين. مخکنا خبره شروع و د قیامت. الله رب العزت فرمایي چې د مجرمانو مخونه به تک تور وي په ورځ د قیامت. د آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمایي وینجي الله الذین، او نجات به ورکي الله رب العزت هغه کسانو ته اتقوا چې ځان بچ کو د شرک نه، بمفازتهم په کامیابی د دیو باندې، لا یمسهم السوء نبا مسکوی دی لرس بدی، ولا هم یحزنون او نبا دوی غمجن کی سا غم من بم پی نرازی او دی بچ دی کامیاب وی. اللہ دی دغه کامیابی منگ طولو تنصیب کی. تفصیلات د بازو شیزونو مخ کی تیر شوی دی، نو چې کم زی دغه ضرورت وی، کم زی اجمال وی التا با اجمال کو وسو، کم زی تفصیلات و ضرورت تفصیل بکنو. اللہ فرمائی وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ، وَاللَّهُ نجات ورکوی هغه کسانو ته اتقوا چې نجات ورکوی هغه کسانو ته اتقوا چې ځان بچ کی د شرک نه، د بدعاتو نه، بمفازتهم پزې د کامیابی دو د دیو، یا د کامیابی پزې کی یا په کامیابی دو د دیو باندې الله به نجات ورکی، سبو کی د جهنم نه به بچ کی او جنت ته به داخل کی. اللہ دی زمان نصیب کی. بمفازتهم پزید کامیابی د دیو باندی یا با کامیابی دو د دیو باندی، لا یمسهم السوء نبا مسکوی دی لرا عذاب، ولا هم یحزنون او نبا دی غمجن کیگی. اللہ یقیناً اللہ رب العزت خالق کل شی، خالق دا ہر یو سیز دے، دا ہر سیز اللہ رب العزت سشے دے خالق دے. نو چې دا هر سیز خالق دے دیکھ بس اللہ معافیو کی سیدہ عوامو دا پردہ غیاد ساتے. اللہ یقیناً اللہ رب العزت خالق کل شین، خالق دا ہر یو سیز دے، وہو علا کل شین وکیل، و دا اللہ رب العزت پا ہر سباندے نگاہبان و حافظ دے. اللہ رب العزت پا ہر سباندے سشے دے نگاہبان دے، حافظ دے. لہو دا اللہ رب العزت دا بارا مقالید السماوات، خزانی دا اسمانونو دی، والارضی و دزمکی دی. کاکا خزانی دزمکی و دا اسمانونو چا سر دی؟ اللہ رب العزت سر. آواز و باسے چا سر دی؟ اللہ رب العزت سر. یا لہو دا دا اللہ دا بارا مقالید السماوات، دا مقلاد نا یا دا مقلاد نیوالا، لہو دا اللہ لرا مقالید السماوات چابیان دا اسمانونو والارضی و دزمکی چا لر دی؟ اللہ لرا. والذین حق کسان کفرو چی کافران دی بی آیات اللہ چی انکاریان دی. کافر ستا ہوئی چی انکار کئی دا حق نا، چی کا انکاریان دی بی آیات اللہ پا آیاتونو دا اللہ رب العزت باندی، اولائکا ہم دا خلق دی ہم الخاسرون چی ہم دا تاوانیان دی. اللہ ہم دے دا تاوان نبچ کی. قل ورتو آیا اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، افغیر اللہ، آیا علاوہ دا اللہ رب العزت نا، افغیر اللہ، آیا علاوہ دا اللہ پاکنا، تأمرونی تاسو حکم کوئے ماتا، اعبدو چیز بندگی حکم، ایوہ الجاہلون اے جاہلانو. چې کم نه پوهیږي کنه هغه به بیا چورلټ جواب ورکې، هغه به دا کسی پیسې نه کې خدای پاک ورته وایي ښه نرم مر مو دغه ځان ورته چې ایها الجاهلون اے جاهلانو. کافران رال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی روغه کو سروغه کو، بس کله به ته زمونږ د خدای عبادت کې، کله به موږ ستاسو د خدای عبادت کو. نو الله ورته وی قل تو ورته وایا اے د دوار جهانونو سردار سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایا علی الاعلان وایا کل عام وایا افغیر الله، آیا علاوه د الله رب العزت نه تأمرونی تاسو ما ته حکم کوي، ما ته دا چل راغی د الله نه علاوه اعبد ز بندگی وکما،
د بل چا بندگی وکم د الله نه علاوه ایها الجاهلون ای جاهلان نو دا الله نه علاوه چې څوک د بل چا نه مدد غواړي د بل چا بندگی کوي بل چا ته ټیټ پاس کیږي نو قرآن ورله سوی جاهل سوی ولا جاهل قرآن ورله سوی فاسق قرآن ورله سوی کافر قرآن ورله سوی ظالم الله هم دوساتي ولقد اوحي اليك او یقینا وحی کړی شوی دتا ته ای پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والى الذين ها کسان ته وحی کړی شوی وتا تا او ها کسان ته من قبل ک چلوان دستان او غسوق پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام لا ان اشرکتا ک چرتا شرک کو لا يحبطن ان لا يبطلن باطل وکم عملو کا عملستانو شرک تا پیغمبر شرک نه کوي پیغمبر د هر ګناه نه پاک وي معصوم عن الخطا دا زمونږ عقیده ده پیغمبر سوي معصوم وي هغه پاک وي داغه نه خطا متا هیڅ شي نه کیږي پاک وایي په خبره خو الله رب العزت دی امت ته صرف وای دی امت ته خبره دي ته کی اصل کې پیغمبر ته ویل دیو پیغمبر اورول چې دی خول تاسو ټول ته دی هغه ته صرف اورول دی چې الله رب العزت فرمایي چې د پیغمبر عمل دی شرک نه ټینګي نو زمو استا بس ټینګ شي من کوسه لا يحبطن عملك نو لا يبطلن عملك ولا تكونن خامخاتب وګرځي تاکیدات دی پکې خامخاتب وګرځي من الخاسرین د تاوانیانو که چرته دی د غیر الله عبادت او بندگی وکړه شرک مبتلا شو ای امتا الله هم دې بچ کی نو بیا بچ دې تاسو پیغمبر نه کیږي ما ته خبره ده نو سکی تاسو به بیا د خپل عمل که مخکم سم کړی هغه تباہ او برباد الله هم دوساتي نو خلک به درته رولېږي هلکه د پلانکي صاحب چې مړ شه وی مفتی ضروري خان صاحب په فتوا ورکړی رحمه الله تعالی رحمت واسع هلکه ته د هغه پلانکي صاحب کارونه راواخلو یو خو ډېر زیات خدمات نومونه نه الو ځکه خلک یې پېژني څوک یو څه بل څه ګوري پلانکي چې هغه فتوا ورکړه نو چې دا هغه د هغه جاهل چې دی کار راواخلي او د دې مفتی ضروري خان صاحب رحمه الله تعالی خدمات راواخلي نو دا دواړه سره برابر نه دي خدمات صرف او نور چې دغه دینی دغه ته راواله نو خو بیا خو جټ جاهل دی بالکل پس نه پوهي نه فتوا چې هغه بس لګولې هغې ته وګوره فتوا هغه په کار نه ده لګولې چې د انسانیت خدمت نه دی په کار خلک دغه ته نه ګوري میدان ته چې خبره پسې کې شروع ده وا نو هغه چې فتوا لګولې هغه په عقایدو لګولې ده چې یو کس د انسانیت ډېر خدمت کوي حقوق عام وي ښځې وي چې خاون مې کوي چې وایي دغه داسې ورته نکاح ته ضرورت نشته بس ښځو سړی چې خپلو کې صلاح شو دا نکاح دی جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی نور بلا کسی بګه کینو لکه مفتی صاحب چې به کوم ځای فتوا ورکړی ده هغه ځای ته خیال کو په هغې پوهېږي نه کاکا نه وی بیا وی دغه داسې ورته وی پلانکي صاحب چې دی نو انجینیر صاحب دی ډاکټر صاحب ډېر ښکلي دلایل وکړي په دلایلو ته پوهېږي بل الله یقینا الله رب العزت نو الله وی لئن اشرکتا که چېرې شرک دې وکړو یحبطن عملک نو عمل به دې تباه او برباد شي سبشي خراب بشي محو بشي ولا تكونن خامخا او بغرد ته من الخاسرین د تاوانیانو نه بل الله نا بلکې د الله فعبد خاص بندگیو کا د چا بندگیو کا د الله رب العزت بندگیو کا یا ش مؤمن یا ش کافر دواړه کې دلې نشي زړګي دی یو دی دوه مینی زیدلې نشي بل الله بلکې نه دلته ورته راوسه نه بلکې الله رب د الله فعبد بندگیو کا وکم او وګرځه من الشاکرین د چانا د شکر گزارونو نو قائمین علی التوحید مضبوط پادشاہ د توحید په عقیده باندې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے یا بل ہوا قائمین علی التوحید نو دا فعبد مانو کا فوحد سکم چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دا الله وحدانیت دا راونی ساغه سر مضبوط ودرېګا هغه عقیده اومنه وکم من الشاکرین نو وګرځه من العاملین علی مقتضى التوحید نو خبره دا سدا
هر څه وکې خو د الله رب العزت سره څوک شریک په ذات او په صفات کې باندې ګرځي په دې کې اخوا دې خوانه کیږي عمل کې کمزوري چې دنو دا کرالنو انسان دې توبه ووسی بل څه بس او په عقیده کې اخوا دې خوارال نو بس کیسه بیا روانه ده عقیده به مضبوطه ساتو وکم من الشاکرین وشد شکرگزارنا وما قدر الله او دی قدر نه کړي د الله رب العزت حق قدره لکه څنګه چې قدر پکارو په حق سره څنګه چې حق ادا کول د قدر پکارو یا داسي وای وما قدر الله وما عظم الله حق قدره حق تعظیمه څنګه چې د الله رب العزت حق او معرفت په جندل پکارو کشان نه دی ادا کړي نو یو معنی دا شو بل دا شو وما قدر الله حق قدره نو سوي ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك څنګه چې ستا بندگی پکار و خدایا مونږه غشان بندگی نه د کړې نو مونږه غشان بندگی کوه نه کوه غشان کم دی کو بعض شخصیات وچرتا او څنګه چې ستا معرفت پکار دی لا حول ولا قوه الا بالله څنګه چې ستا معرفت پکار دی نو اکشان موږ معرفت هم نه حاصل کړي او معرفت د الله رب العزت حاصلېږي په څه باندې چې پورا معرفت حاصلېدل د الله رب العزت دا ممکن نه دي ځکه پورا معرفت حاصلولو د بارا ضروری دي چې ستا احاطه راشي په ذات د باری تعالی باندې ستا د علم احاطه راشي په ذات د باری تعالی باندې دا ممکن نه دي بعض شخصیات چې الله خپل معرفت نصیب کړي نو اغم د الله رب العزت په ذات باندې او دغه په علم باندې د سوق احاطه نشي کولای هغه الله رب العزت د خپل طرفه سور کړی دي هغه ایت هغه معرفت وي په جنګلو وي خو لیکن هغه اک شان نه ده څنګه چې د الله رب العزت په پوره ذات باندې ته احاطه وکړي او ته د معرفت حاصل شي لکه امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی رحمتا واسعه کعبه مبارکه کې منځ کو یو رکعت کې 15 سپاری وي بل رکعت کې وي بیا یو الله تعالی سوچت کو خدایا ما عرفناك حق معرفتك ما عبدناك حق عبادتك الخاتبی आवाज ورته وشنه نه څنګه چې زموږ عبادت پکارو اکشان عبادت تاو څنګه چې زموږ عبادت پکارو اکشان عبادت تاو الله دې مونږ ترا نصیب کړي مونږ هم عبادت کوو کنه دوه رکعات تهجد هم دانی کړي بیا خپل اوچته کو چې کله بالوزم نو د دې وجه خبره داسې ده چې د الله رب العزت معرفت حاصلولو د دې د لپاره بیا تک سعی او کوشش کې الله رب العزت ترا نصیب کی مونږ تک پسو کو دا غزو کوو دمه په غیګه د ګلاب کې نو دمه به بیا د په غیګه د ګلاب کې لري خدای د لپاره به تک دا پسو کو دا غزو کې هغه د لپاره به د تصوف لارې اختیارې کله به د تبلیغ لارې اختیارې کله به چې دینو د درس او تدریس لارې اختیارې مختلف د دیني شعبې د مدارس او د جټکې مټکې بخوري کله بار باندې څوک وګونه نيسي څوک به د اوچتې راخلاصي څوک به چې کله بنارې تیرې کله به چې د بسترې د لسوک بارو لرولي کله به د څوک یې کله د څوک بل لاغشتي ذکرونه کې څوک بار باندې سوي څوک به سوي دا ټول سبب دا برداشت کې نو چې د دې شعبونه تیریږي الله بل خپل معرفت درکړي الله دې را نصیب کړي په خپل فضل د دې وجه شیخ سعدی رحمه الله فرمای وی اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم وظهر چی گفت اند شنیدم خواندیم وی اے هغه ذاته چې تو اوچتې د خیال او د قیاس او د ګمانونو د هر څه نه اوچتې ما چې څه زده کړو هغه ختم شو هغه مې مرسو وې دفتر تمام گشت به پایا رسید عمر ما همچنان در اولی وصف تو ماندیم ما چې د عمر هغه دفتر ټول ختم شو خو هغه حروف هجا مې چې ستاره صفات شروع کړي وا هغه پړم بني قطار کې چې لګیام داغې نه لا بل خو تلی نیم دفتر تمام گشت بفایا رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو ماندیم نو د الله رب العزت که تو سمرم صفات داغه د ذات بیانې سمرم چری داغه الله حمد و ثنا کې هغه نه ختميږي خاطه به ختم شي خدغه نه ختميږي
وما قدر الله او یو خدغه شو ما عرفناک حق ما معبدناک حق عبادتک بل وما قدر الله او دی تعظیم نه دی کړي قدر نه دی کړي د الله رب العزت حق قدره لك څنګه چې حق ادا کول دی داغه د تعظیم والارض جميعا او د ازمکه ټوله بوي قبضته په قبضه د الله رب العزت کې په موټي د الله رب العزت کې یوم القیامه دی بورز د قیامت تعویلات ته به اجت نشته څنګه چې د الله رب العزت شان لایق وي والسماوات او د اسمانونو مطویات راغونډولي بشي بیمینه یا راغونډ بوي بیمینه په خلاص د الله رب العزت کې څنګه چې د الله رب العزت شان لایق وي به ذهنونه بنه دوړاوه بس چې د الله د شان سره څنګه لایق وي کما یلیق بشانی سبحانه پاکی دغه الله رب العزت لرا وتعالى اوچت عما دغه سنا یشرکون چې دی ول شریکان ګرځوي الله سره پاک ته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ونفخ او پوک په وغلی شي په سور په لاوډ سپیکر کې پوک په وغلی شي په شپېره کې د دینه مضبوط لاوډ سپیکر کنه فصعق ففزع نو خلق به هیبت زده شي یا بیوشه بشي من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي و من هغه څوک په الارض چې په ځمکه کې دي الا من شاء الله مگر هغه چاله چې وغواړي الله رب العزت بعضی مفسرین وای که چرته دا د لومبنیش پیله سره خاص کی نو بعضی وای ورنه الله رب العزت فرمایي کل من علیها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام ناغي وی چرته ملائکی برازي بعضی کم چې حوریان و غیره کم مشهور فرشتي ملائکی دي او په خاص جنتونو کې دي او یا د جبرائیل میکائیل علیهم السلام مراد دي خو موږ وایو عام مفسرینو چې کومه معنی کړي د مضبوطه تحقیقی معنی ده نو هغه داسې ده چې دا د دوی مشپېلې سره خاص دي الله رب العزت فرمایي چې کله د غشپېلې والی شي نو دا ټول خلق به هیبت زده شي هیبت زده معنی به بیا کې بیا بیوشي نه کې دا خلق به هیبت زده شي الا من شاء الله مگر چې څوک الله رب العزت وغواړي نو بنه کیږي نو بعض مفسرین وی چې د دینه مراد څوک دي سیدنا موسی علیه السلام داغه تخته استثناء کړی دا چې هغه به دوی مشپېلې سره هیبت زده کیږي نه ولی دغه دوی مشپېلې چې دي سر چې په خلکو د هیبت او ير راځي نو دا به د وجه د ذات د الله رب العزت راځي چا د وجه راځي د الله رب العزت د او موسی علیه السلام باندې تاسو ول د ویلو پړومبنه پاره کې تیر شوی دي چې په کوی تور باندې غار څه تیر شوی نو دی وجه هغه ته مستثنا دي دلته الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى بیا بچ بیا ثم نفخ بیا پوک وهل شي پدې کې اخرى بلش بره فاذا هم بس اچانک بدی قیام ولاړ ينظرون سشي دی بګوري را ګوري ښا او اشرا یو بل ته بګوري او اشرقت الارض او سشي دار روحانه بشي د ازمکا بنور ربها پر رڼا د رب العزت سره په نور د رب سره او وضع الكتاب دا د الله صفات ده او وضع الكتاب او کی به د شي کتاب بیا به ویل شي کاکا کتاب بار تړوان شي عمل نامه بار تړوان شي بیا به درته پته ولګي چې په پلان کې ټیم کې مې دا کړو پلان کې ټیم کې مې دا کړو پلان کې ټیم کې مې دا کړو الله دې موږ اصحاب الیمین والا وګرځي بیا به درته پته ولګي چې به یې سمې کړو نه کې مې ډېری کړي کبه دې مې کړي قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظ ته عمل د کم کاروان الله دې یمین والا کې موږ راولي واشرقت الارض او روحانه بکلی شي د ازمکا بنور ربها پنور د رب سره ووضع الكتاب کی به ودی شي کتاب وجيء بالنبيين او راتک بکلی شي په پیغمبرانو سره والشهداء او په علماء سره شهدا نه مراد یا شهیدان هم کی دي شي او د دینه مراد گواهان هم کی دي شي او شهدا به معنی د پیغمبرانو هم راځي او شهدا به معنی د علماء حق هم راځي الله دې موږ د دین په هر شعبه کې وچلې نو وشهدا علماء ته مراد راځي وقضي بينهم وفيصل وکړي شي په منځ دیو کې بالحق په حق سره وهم لا يظلمون په دی ظلم نشي کېدي واوفيت او پورا باور کوي شي كل نفس هر یو نفس ما عملت چې کوم عمل کړي او هو دغه الله رب العزت اعلم پويږي بما په هغه سبان يفعلون چې دوی کوي الله رب العزت پويږي په هغه سبان چې دوی کوي کاکا چې کوم عمل کې سشي کې نو الله رب العزت په دې علم دی ښا الله رب العزت دې موږ ته خیر را نصیب کړي